اصل لغت کې تقوا معنا ځان بچ کول او اجتناب کول. او کله کله د تقوا معنا ده یره. لغوی معنا تقوا په عربی کې ځان بچ کول او اجتناب کول. او کله کله تقوا معنا څه شی راځي؟ یره. خو یره د څه شي نه پکار ده چې د تقوا معنا یره راشي. دا قرآن کې ذکر کیږي، یعنی هغه شیز نه ځان بچ کا چې کم د یری سیز دی. کم چې د یری سیز دی د هغې نه ځان بچ کول پکار. الله پاک چې دې شیز نه ځان بچ کنه ته پوه شه چې دغه شیز د یری والا سیز دی. وای د ګناه نه ځان بچ کړه ته پوه شه چې دا ګناه د څه شي والا سیز دی؟ د یری والا سیز دی. ځان ته بچ کړه، دې کې خطره ده. لکه سړی په لار روان یا لکه داسې ځه داسې لاړ نه شي، دغلته خطره ده. نو ځان ولې بچ کړه دغه ځای نه؟ دغه ځای کې د یېرې خطره ده. نو الله پاک چې موږ ته وایي دې ځای نه ځان بچ کړه، د دې شي نه ځان بچ کړه، نو پته ولګېده چې دغه ځای کې یېره ده. او یا ځکه ځان بچ کړه چې د عذاب خطره ده. دا د تقوا لغوي معنی ده. دویم نمبر د تقوا د 3 درجات دي. ادنا درجه، اعلی درجه، متوسط درجه. ادنا درجه تقوا دا ده چې د کفر او شرک نه ځان بچ کړي، او دې کې هر مسلمان مؤمن شامل. په ټولو مسلمانانو باندې د متقی اطلاق کیږي، بس لحاظ سره چې د کفر شرک نه ځان بچي. اگر چې نور ګناهونو کې مبتلا وي او صرف کفر او شرک نه ځان بچ کړي، دا متقی دي. دا ادنا درجه تقوا ده. دویمه درجه د تقوا ده هر هغه څیز چې الله او د رسول په نسبت باندې ناخوښ وي هغې نه ځان بچ کړي. هر هغه څیز الله او د رسول الله په نسبت باندې څه شی وي ناپسندیده او ناخوښ وي، د هغې نه ځان بچ کول. او دا اصل مطلوب دی په قرآن او حدیث کې چې کوم شی د الله او د رسول ناخوښ دی، دې نه ځان بچ کړي. او د دې تقوا فضائل هم راغلي. څومره فضائل چې د تقوا راغلي هغه د کمې درجې تقوا دي؟ د دې دویمې درجې چې الله او رسول ته کوم شی ناخوښ دی، دې نه ځان بچ کول دا مطلوب هم دی، او دا چې کوم دی د دې فضائل هم راغلي. او دریمه درجه د تقوا اعلی مقام. دا هغه تقوا ده چې زړه د غیر الله نه بالکل صفا کړي. زړه د غیر الله نه صفا او هر ټیم الله دی یاد وي، او په هر شي کې د الله رضا دی مقصود. دا اعلی مقام د تقوا د انبیاء او اولیاء ته نصیب کی. چاته؟ انبیاء
چې زړه د همیشه د غیر الله نه صفای او هر ټیم الله یادي او هر ځای کې په هر شي کې د الله رضا مقصد داسې تقوا انبیاء او اولیاء ته نصیب بس تاسو هم کوشش کوئ ځان اولیاء الله کې راوړئ هر کال څه دپاره کوئ الله رضا دپاره هر ټیم الله یادوئ او زړه د غیر الله نه بالکل صفا سوتره